د اعتکاف معنی څه ده؟ ورسره اعتکاف به د کله نه شروع کیږي او کله به ختمیږي، ورسره د اعتکاف فضایل څه دي او په دغه اعتکاف کې د ټولو نه افضل عبادت څه دی. مسلمانانو ورونو د اعتکاف ورځې رانږدې دي، ډېرو زیاتو ملګرو به د اعتکاف په حوالې سره پوښتنې کولې، نو دغه ویډیو د اعتکاف په حوالې سره ده، په دې کې به ډېرې اهمې خبرې انشاءالله موږ تاسو سره شریک کوو. کوشش وکړئ دغه ویډیو مکمل وګورئ او د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ټولو نه مخکې اعتکاف طرف ته راځو چې اعتکاف دی څه شی. د اعتکاف معنی ده ځان منع کول او ځان پابند کول. ځان منع کول د ګناهونو نه، د لهو لعب نه، د فضولیاتو نه، خبرو اترو ګپو شپو نه، دې نه ځان منع کول او ځان پابند کول په یو خاص ځای کې د الله رب العزت د رضا او عبادت لپاره. بیا په دې کې نورې هم ډېرې زیاتې خبرې دي، هغه به انشاءالله مونږ بیا په راتلونکي ویډیو کې بیانو. خو زه اوس مختصر تاسو دغه یو څو خبرې کول غواړم، ډېرو ملګرو پوښتنې وکړي په دې وجه. نو دویم سوال طرف ته راځم چې د اعتکاف کله نه شروع کیږي او کله ختمیږي. اعتکاف د شلم رمضان المبارک نه د مازدیګر مونځ نه پس د ماښام مونځ نه مخکې کوم ځای کې چې ته اعتکاف ته کښېنې هغه ځای ته ځان رسول دي. بیا د دېرشم رمضان المبارک د اختر په شپه باندې هم چې کله د شوال میاشت ولیدلی شي او د رمضان المبارک میاشت ختمه شي، ستا اعتکاف په دغه ځای باندې مکمل کیږي. ته کولی شي چې بیا د اعتکاف نه راوځې، او ډېر خلک داسې وي چې هغوی د اختر په سهار باندې راوځي، نو نور نه علی نور د اختر مبارکه شپه په عبادت کې راشي. نو بهتره خبره ده تاسو چې څنګه کولی شئ د اختر په سهار باندې راوځئ یا د اختر په شپه باندې چې کله د شوال میاشت وکتلی شي، نو بلکل تاسو اعتکاف خپل ختمولی شئ او راوتلی شئ. دین علاوه د اعتکاف فضایل څه دي؟ نو د اعتکاف په فضایلو باندې دا موضوع چې دا ډېره وسیعه ده، که شروع ډېره به دا ویډیو اوږده شي، خو یو څو خاص او خوندور فضایل ما چې دی راجمع کړي دي هغه تاسو سره شریک کوم چې د اعتکاف فضایل څه دي. د ټولو نه اول دا خبره نوټ کړئ، کم مسلمان یا کومه مسلمانه ښځه، سړی یا ښځه چې هغه لس ورځې د الله رب العزت د رضا دپاره اعتکاف وکړي، نو وایي الله رب العزت به ورته د 2 عمرو او د 2 حجونو ثواب او اجر الله رب العزت ورته ورکړي. سوچ کوئ 2 عمرې او 2 حجونه، د حج انتظامات او ترتیبات هغې ته هم سوچ وکړئ او دې ته هم سوچ وکړئ، نو ډېر په خوند باندې اعتکاف وکړئ. الله رب العزت به د 2 عمرو او د 2 حجونو ثواب الله رب العزت درکړي. دویم وایي کم مسلمان ښځه او سړی بار یادوم، ځکه ښځه هم اعتکاف کولی شي او سړی هم اعتکاف کولی شي، داسې نه چې ګوره صرف سړی به اعتکاف کوي، نه ښځې هم کولی شي. وایي کم مسلمان یا کوم مسلمانه خور ښځه چې هغه اعتکاف د الله رب العزت د رضا دپاره صرف او صرف یو ورځو کې، نو وایي الله رب العزت به د ده او د جهنم ترمنځه د 2 خندقونو عمره فاصله چې دی دا پیدا کړي وبېچي. بیا یو خندق څومره دی؟ یو خندق دی لکه د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې څومره فاصله ده، دومره د یو خندق عمره دا فاصله ده، دومره فاصله به الله رب العزت ستا او د جهنم ترمنځ چې دی دا واچوي پیدا به کړي. نو بیا کم مسلمان یا کم مسلمانه ښځه چې 10 ورځې د الله د رضا دپاره اعتکاف وکړي، سوچ کوئ چې الله رب العزت به هغې ته کم مقام ورکوي، د جهنم نه به الله رب العزت هغې څومره لرې کوي، الله رب العزت دې موږ ته رانصیب کړي. او دریم د ټولو نه خوندور فضیلت چې دی هغه دا دی، وایي د اعتکاف کم مسلمان چې د الله د رضا دپاره 10 ورځې اعتکاف وکړي، الله رب العزت به د ټول صغیره ګناهونه معاف کړي. صغیره ګناهونه به الله رب العزت درته په اعتکاف سره معاف کړي، او د کبیره ګناهونو معافي توبه ده د الله رب العزت نه وغواړئ. په دغه 10 ورځو کې تاسو نور څه کوئ؟ په دغه ورځو کې تاسو په الله رب العزت باندې خپل ځان ونه بخئ، نو نور به تاسو څه کوئ؟ او بله د خوند خبره ده چې وایي په اعتکاف والو ته الله رب العزت د لیلة القدر شپه چې ده نصیب کوي، ځکه هغه طاق شپې دي او د دغو کار همدغه دی، ته به ناست په مسجد کې یا په کور کې په یو خاص ځای کې زنانه چې څوک دي، نو هغې به د شپې عبادت کوي، الله رب العزت به ورته د لیلة القدر شپه هم نصیب کړي. الله رب العزت موږ ټولو ته رانصیب کړي. او د لیلة القدر په حوالې سره به زما مخکې انشاءالله بیا بیانات ویډیوګانې راځي، هغه بیا وګورئ چې لیلة القدر څه شی دی او د هغې څه فضایل دي او د هغې څه خوندونه دي، انشاءالله هغه بیا بیانوم. ورپسې وایي بله د خوند خبره واورئ، وایي معتکف سړی یا ښځه دا چې ادمي الله رب العزت به درته اجر ورکوي. واورئ ښه، مونږ او تاسو چې سپین حضرات چې کم خلک په اعتکاف کې ناست دي، دی چې ادمي الله رب العزت په د دې عملنامه چې دا به لیکلی کېږي، د دې نیکیانې د دې دا خوب هم الله رب العزت داسې لیکي لکه څنګه چې دی عبادت کوي. نو داسې هم نه ده چې ګوره تاسو مکمل بیا ورته پرېوځئ او خوبونه کوئ، نه، عبادت به هم کوئ، او بیا چې کله تاسو خوب کوئ دغه خوب هم الله رب العزت تاسو په عبادت باندې شماري او ستاسو عملنامه به جاري وي. ورسره د ټولو نه غټ او خوندور فضیلت د اعتکاف هغه دا دی چې زموږ او ستاسو پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ کې اعتکاف نه دی پرېښی.
ډېر په پابندۍ سره به اعتکاف فرمایلو. د هغې نه بعد ازواج مطهرات رضوان الله علیهم اجمعین هغې به هم اعتکاف فرمایلو. او راځو د اعتکاف فضایل ډېر زیات دي، ما تاسو مخکې وویلې، خو بس په دغې باندې به اکتفا وکړو او راځو دې طرف ته چې په اعتکاف کې د ټولو نه افضل عبادت څه شی دی. ټول عبادتونه افضل دي، خو بیا د ټولو نه خوندور او افضل عبادت دا د علما کرامو لیکلي دي چې په اعتکاف کې د قرآن عظیم الشان تلاوت کول دا ډېر د ثواب او ډېر د عظمت او ډېر د فضیلت خبره ده. یعنی ډېر فضیلت او ډېر عظمت دې ته حاصل دی چې یو بنده په اعتکاف کې د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په اعتکاف کې ډېر زیات د قرآن عظیم الشان تلاوت فرمایلو. او روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې اخیری عشره کې چې کله اعتکاف ته به کېناستو نو د جبریل امین سره به د قرآن عظیم الشان دور هم فرمایلو. الله رب العزت دې موږ ته د اعتکاف ورته کې د اهم او خاص او د فضیلت نه ډک چې کوم عبادت دی عمل دی الله دې موږ ته دا رانصیب کړي چې موږ ټول اعتکاف ته کینو. او کوم معتکفین حضرات چې موږ کتونکي دي اعتکاف ته به کیني، که هغه زموږ خویندې دي، زموږ میندې دي، زموږ مشران دي، زموږ وروڼه دي، هغې ټولو ته زما دا خواست دی چې اعتکاف ته کینئ او په دغې خوندور عبادت کې، په دغه فضیلت والا عمل او عبادت کې چې کله تاسو دعاګانې کوئ نو موږ پکې هېر نه کړئ، موږ ته به خامخا دعاګانې کوئ. ورسره دا کمې خبرې چې موږ وکړې الله رب العزت په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او څومره کمې کوتاهۍ زمانه شوي الله رب العزت دې راته معاف کړي. انشاءالله د اعتکاف دا موضوع ډېره وسیعه ده. په دې حوالې سره به زموږ نور ویډیوز راځي چې اعتکاف څنګه کېږي یا اعتکاف په کومو کومو څیزونو ماتېږي، دغسې نورې ډېرې خبرې پاتې دي. انشاءالله هغه په راروانو ویډیو کې بیا تاسو سره شیر کوو انشاءالله. تر هغې ته موږ ته اجازت راکړئ. الله رب العزت دې زموږ ستاسو حامي او ناصر او مددګار شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.